حالت پکټری خلق ته فرقواریت درس ورکي خلق ته غي کې نفرتونه خوري دا زمون ډلې والا نه دي چونکه دا دیوبندي عالم دي او زبر ویلوی عالم ما مونږ ته دین اسلام د دیوبندیت او د بریلیت دا درس نه راکې مونږ ټول مسلمانانو رونه یو د چا خبره چې صحیح هغه اخلا د چا خبره چې غلطي د غلطه وایي بس دا خاصانه خبره شو دغه څه پریشانی نشتا البته بریلوی خو هغه چاته وای چې یا د بریل کلی اوسیدونکي یا د بریل د مدرسې نه علم کړي هغه ته بریلی وای کاکیده سیدا عمل سید نو جنتی دی او کنه محترمو مسلمان دی او کنه دی نسبت د بریلی دی نسبت بریلی دی عقیده سمدا عقیده د قرآن او سنت برابر دا او اے محترم یو سړی بریلی نه دی د بریل کلی نه دی د دیوبند کلی نه دی اے محترم مکی دی د نبی علیہ السلام د کلی دی د نبی علیہ السلام په نسبت باندې دی قریشیم دی هاشمیم دی اے محترم عقیده سمندا په هغه نسبت بچو راځي په هغه نسبت باندې نجات شتا اے محترمو یو سړی دی هغه کټر هندو دی او د دیوبند کلی دی یو هندو دی او دیوبندی دی څنګه خبره مې وکړه محترمو هندو دیوبندی کی دي شي کنه جواب راکړه چې په خبره نه د دیوبند کلی چې څوک دی په دې رستم کې پخوا هندوان پاتې یوز پکشته کنه دغه رستم والا هندو چې بچتلو به د رستم یم کنه دغه هندو به رستم یو کنه بعض هندوان د بونیری لکه دا هندو د بونیری دی دا سیک بونیری دی یو هندو د دیوبند کلی کې دي شي کنه نو دې په دې جنت ته دي دیوبندی ما نه محترم نسبتونو باندې جنت ته نشتا د مونږ ډیر مسلمانان په دې کې ډیرو پریشانو کې واقع شوي الکه ډیر هندوان به دیوبندیانی څوک به دیوبندیانی ډیر هندوان به دیوبندیانی نو لا هندو جنتی شو یا رسل نه محترمو قرآن کریم کی د نجات لاری چې الله ذکر کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات نو اے محترم مسلمانانو قرآن کریم دا چې مونږ زده کو کنا دا مونږ د فرقواریت نه روباسي دا مونږ د نفرتونو نه روباسي دا قرآن کریم دا خو یو داسې کتاب دی دا چې نن حاجی آباد محله رستم کې د دې ګلالو بچو ختمونه دي د کم قرآن نو دا قرآن کریم خو هغه عجیبه کتاب دی دا خو خلق د تیارونه رڼا طرف ته روباسي دا خو خلق د نفرتونو نه مینې محبت ته روباسي دا خو داسې کتاب دی اے محترمو دا مونږ ته وایي چې د چا پړه کې ایمان دی نو دا قابل احترام دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم کدا ارکلی دی کدا هندوستان دی که هندوستان کې د بریل دی کدی د سهارنپور دی کدا لکھنؤ دی او کدا تانابون دی او کدا ار یو کلی دی کدا پاکستان دی بیا پاکستان کی کدا ملتان دی کدا پنجپیر دی کدا سوابی دی کدا رستم دی خود کی تقوا دنو اللہ تا دیر معزز دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتاسو کی دا ټولو نزیات عزت والا سوک دی چی دا چا پڑھ کی دا سونا دیر یری دا اللہ نا لکی دا اللہ نا یردا چی اللہ میں وینی اللہ را لگوری دا اللہ را بائن دیر نعمتون دی اللہ را نا خپنشی لکی دا دا اللہ نا یردنو دا دیر اعزاز والا دے دا دیر احترام والا دے دا دیر معزز و مکرم او مشرف انسان دے چاکی تقوی دیر زیادہ دا البتہ غیر مسلموں کی دا نفرتو نشتا ہندوانوں کی دا ذات پات دا پرکو نشتا زمونږ دین اسلام کې چې دا وائٹ پیپل دی او دا چې کم دینو بلیک پیپل دی دا سیزونه زمونږ په دین اسلام کې نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسینانو حسین د جمیلانو جمیل د پاکانو پاک هغه پاک پیغمبر بدنم پاک معطر پیغمبر منور پیغمبر د حبشي یو غلام تک تور چې غاخونه داغه ښکاری نو په نظر خو خلکو ته مزه نور کوي هغه بلال حبشي چې ایمان راوړل دي نو ګوره نبی عليه السلام سره په یو پینډه ناشته زمون خدا سي دین اسلام دی دغه خو مینا دا دغه خو هر انسان ته چې هغه کې تقوا د نو پروتوکول ورکول دي محترمو دا علم مونږ ته راکې قران کریم
ذکر نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. قرآن کریم ډیرو خلقو ته عزت ورکي، نوم ورکي، شهرت ورکي چې د چا دی قرآن سره وابستګي ده او په قرآن خپل مالم لګي چې څه کوي. محترمو دا خبره پکې لګه خران لګه نه چې په قرآن څه لګي. محترم خپل